السلام علیکم. خوږو ملګرو، موږ ټول د دې ازخیل په ځمکه باندې پاتې شوي یو او موږ ټول روایتونو نه خبر یو. د دې علاقې ټول خلک یو کړه او د یو نغري خلک دی. موږ هم د دې یو حصه یو. ټول غریبانان وروڼه، غریبانان زفلی د ټول قومونو خدمت کول ما ته عبادت ښکاري. زما وروڼو، موږ سیاسي پارټۍ په پلیټفارم باندې ضروري ګڼو چې موږ هم یو پارټۍ سره شریک خدمت کول غواړو، خو د بله مرغه دا ونه شوه. تفصیل لی نه راځم، تاسو ټولو ته معلومه ده، زه نه ویم، تاسو ټولو ته معلومه ده. زموږ یو ځای یوازې سیاست او د هغې دروند پیټی په ملا کو ایک یوازې او موږ تاسو ټول وروڼه د غریبانان مزدوران بې څوکه په دعاګانو باندې په برکت سره موږ ډېر زیات اوټ واخیستو. وروڼو، موږ سیټ ونه ګټو، خو موږ ډېر بې انتهایي اوټ د غریبانانو په سر واخیستو. د هغو په مرسته، د هغو په دواګانو، د هغو په برکت سره موږ د غریبانانو ټول لښکر زموږ نه چاپېره دی. خو دې ته موږ بیرات نه وایو، نه شو ویلی، ځکه د غریبانانو لښکر زموږ نه اوس هم چاپېره دی. څه بدخواهان زموږ د پښتنو وروڼو په منځ کې کرکه جوړ کړې ده، پیدا کړې ده. خو شکر الحمدلله موږ تر اوسه پورې په نفرتونو په ځای په کار کې مصروفه یو، د خپل وروڼو په کار کې مصروفه یو او موږ هغه کرکې ته نه یو مخامخ شوي. زما وروڼو، په ما څوک دا الزام نشي لګولی چې ده طبقیاتي سیاست کړي دي. زموږ ډېر وروڼه دا خبره کوي چې دی طبقیاتي سیاست کوي، خو موږ طبقیاتي سیاست تر اوسه پورې نه دي کړي. زموږ د پښتنو وروڼو په منځ کې دیو یو نفرت پیدا کړی و او موږ هغه نفرت د خدمت په ذریعه باندې هغې ته زموږ خیال نه دی او هغه نفرت موږ شاته غورځولی دی او موږ تر اوسه پورې د خپلو پښتنو وروڼو ډېر زیات ملګرتیا کړې ده او مرسته کړې ده. خو بعضې موقع داسې راغلې ده چې زه ډېر زیات خفه کړی یم او ما د تنهایي محسوس شوې ده چې د بزاګر په مقام زموږ د چمتلۍ یو دوه وروڼه د سیند په منځ کې 15 ورځې د اوبو په منځ کې پراته او چې ما او زما مشر جلات خان حاجي صاحب د سیند په منځ کې خپل بخپې سرتور سر نه ودرېدلي، نو د یو سیاسي پارټۍ کس هغه ته نه دی راښکاره شوی. ما د خپلو مشرانو سره مشوره وکړه، په هغې مشرانو کې زما مشر جلات حاجي صاحب و، غلام الله رباني صاحب او د ډب الیاس خان زما سره ډېره مرسته وکړه. په دغې کې خلکو چاندې شروع کړې، خو ما چاندې منع کړې او ما ووې چې زما سره زما د وروڼو مرسته ده، زه به دا کار ایک یوازې کوم. تاسو ټولو ته معلومه ده چې کله موږ په سیند کې ښکاره شو، د غریبو مشر، د یتیمانانو مشر، د کمزورو خلکو مشر جلات حاجي صاحب چې کله په سیند کې ښکاره شو، نو د مچو پوجې چې کولاو شي سیاسي خلک داسې رالو، خو د سیند نه راپورې یو سړی نه راپورې وتی. صرف واحد زما مشر زما په خوا کې ولاړو او نور یو کس زما سر نه و. دومره وعدې خلکو وکړې، چا به وې زه به دې کور یوې نوکري ورکوم. یاره که ستا هغه نوکري څه شوه، ستا هغه پیسې څه شوې، تاسو چې ما 15 لاک روپۍ دې مړه له ورکوو. نن هم هغه مړي چې د یو سړي پکې دوریانې دي، سامان یې پکې نشته، دا کسان مې تر خپله لړو. دا د دروغ وعدې زما نه دي پکار. زما مشران توبه کړي دي، همیشه ټول زما مشران توبه کړي دي، اوټ دې اخیستی دی، انشاءالله نور به نه توبه کېږي. زما مشر یو خبره وکړه، وایي دا برادري ده،
زمان مشر وخبر وکړه وې دا برادري ده برادري خو د هندوان وي ولې موږ هندوان یو څو دا برادري نه ده عظیم قوم دی د دې او زما مشر وایي دا برادري ده عظیم قوم ته برادري نه ویل پکار خو د هغې نه وروستو زموږ مشرانو موږ له ښه پوره لاس راکړو او موږ ته دا وویل چې مکمل تعاون به سره زموږ وي او تاسو څه کې موږ به سره یو شابه ته موږ ولاړ یو د ډبه الیاس خان ولا ملا رباني او جلال خان د دوی په تعاون باندې ما دغه مړو په دغه مې ټول سر ته ورسولو او غدارونه زما سره نه وې د سیند نه پورې وسو د سټیج نه وې چې کم کس ما بسې کور را پورې وتېرې په سیند کې زما مړی پروت و زه افسوس په دې کوم چې زما مړی پروت په سیند کې او دا ډي سي صاحب راغی وی ما ټول اعلان وکړو یا ډي سي صاحب دا هغه اعلان څه شو هغه غریبانان بې سهار مزګر کور پراته دي تاسو د هغو څه مدد وکړو که دا قانون یوازې د امیر لپاره وي نو زما د غریبانو هم څه په نصیب څه ورکړئ که نه د دوی لپاره هم څه اعلان وکړئ که نه دوی سیاسي پارټیانې موږ له دعوت را کړی دی زه د ټولو سیاسي پارټیانو د مشرانو بې انتهایي شکریه ادا کوم چې هغو موږ له دعوت راکړو او موږ د هغو شکریه ادا کوو نور یو کس چې په سیاسي پارټۍ کې به خامخا ټایم پاس کوي سیاسي پارټۍ والا خامخا پکار ده دا بعضې کسان اکثر دا خبره کوي وایي دوی د چا سره مشوره نه ده کړې الحمدلله ما تر ننه پورې 150 مشاورتي اجلاسونه کړي دي په هغې کې ما له خلکو اختیار را کړی دی د اختیار باوجود ما د هغو سره مشورې کړي دي هغو ته مې دا ویلي چې وروڼو یوازې په یو تکس باندې نه کېږي کوم چې دا دروند پوټی ما پیټه به خپل ما ته تړلی و او دا ټول پیټی ما یوازې وړل دا ډېر بې انتهایي ګران کار دی که دا زه یوازې وړم ما به ستړی کي ما نن د خپل فیملۍ سره په پاکستان مسلم لیګ نوم کې د شمولیت اعلان کوم عزت په ورکوم عزت پتې غواړم تر اوسه پورې چې څومره سیاسي کسان راغلي هغو له مې ښه عزت ورکړی دی او د انجینر صاحب هم دا تمه کوم چې انجینر صاحب زموږ خلک ډېر زیات کمزوري خلک دی د نظره به سپک نه ګڼي ځکه چې نن پاتې کمزوري په دې سټیج ولاړ دی او کم کسان چې زما نه پاتې شوي دي ما د هغو سره مشوره نه شوې زه هغه د دې سټیج نه هغو ته دا ویم چې زه ستاسو نه او تاسو نه معافي غواړم او انشاءالله بیا به هم د هغو دروازې زما هغو ته یم چې ما په پاکستان مسلم لیګ کې اعلان وکړو زما فیملي زما وروڼه زما ملګري زه نن د خپلې فیملۍ سره په پاکستان مسلم لیګ کې باقاعده اعلان کوم مخکې بیرې ما په پارټو کې اعلان نه دی کړی یو سړی دی ما ته وښیي ما پلاکۍ پارټۍ کې اعلان کړی دی ما په پارټۍ کې اعلان نه دی کړی د ځان نه راغلي ما له ټکټ را کړی زه به د دې مال څه ګټل دی خو دا دې نه وایي چې دی وتښتېد ځان په دې پارټۍ کې ما چې نن څه اعلان وکړو دا به نن د میډیا په ټولو خلکو سره موجود وي ما به یو ځل اعلان نه کړی ما واحد اعلان کړی او نه اعلان کوم او په پاکستان مسلم لیګ نوم کې زه د ټولو مېلمنو په اخر کې ټولو مېلمنو ډېر زیات شکریه ادا کوم ټایم ډېر زیات کم دی کسان د ډېر لرې راغلي دي خو که زموږ مرسته به د پاکستان مسلم لیګ نن سره او د هغو تعاون به زموږ سره پاکستان زنده‌باد مسلم لیګ پاینده‌باد عوامو ډېر بې انتها شکریه ادا کوم ډېره مننه बहुत शुक्रिया हम एक बार फिर पूरी गुजर कौम को हाजी जलाद को